احادیث مبارکو کی خدا سے راضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت نقل کی چې الله تبارک و تعالی دا وعده اغستی وا او دا ټول خلق چې دی د دې د شاګانو نه د دې د الواد چې دی دای پیدا چې ټول پیدا کړل دا مخلوق نبی ایتنا لوز واغست څنګه دا پیدا کړیو وای دا ټول مخلوق چې الله پیدا کو نو وای د آدم علیه السلام د شان پیدا کو دا ټول خلق د آدم علیه السلام د شان پیدا کو په شکل د نرو میګو کې دا نری نری میګی چي د دې په شکل کې پیدا کو د آدم علیه السلام د شان او بیایتنا اقرار د ربوبیت واغسوی زه خو رب نیما نو دی ټول ورته بلا ولی نه زمونږ رب یې مونږ درته رب ویلې خودلتا ذهن ته یو سوال راځي قرآن کریم آیات کې رب العالمین فرمایي چې دی مونږ پیدا کړل دا ټول خلق د دوی د شاګانو نه او حدیث کې راځي چې د آدم علیه السلام نم پیدا کړل او قرآن کې راځي وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ دا الواد خود دی خلق د شاگانو نه پیدا کو قرآن کې دا وی او حدیث کې وی د آدم علیه السلام د شانم پیدا کو علماء وی دی کې اس خبره نشته دی دواړه ټیک حدیث مبارک کې رالل چې د آدم علیه السلام د شانم پیدا کړل او په آیات کې وی د بنی آدمو د شاګانو نم د الواد پیدا کو نو وی په قرآن کریم کې یو صورت صراحتن ذکر دی او بل ضمنن ذکر دی څنګه مونږ دی پیدا کړل د خلقو د شاګانو نه او دا خلق پیدا شوی او د آدم علیه السلام د شانه نو بیا ټول د آدم علیه السلام نه پیدا شو لکه مثال کے طور پر چې تا د پیسې یخی دی په تیلی کې او هغه تیلی دی بیا یخی د په صندوق کې نو تا چې کله هغه پیسې د تیلی نه راویستلې نو د دې سره دا لازم دی چې هغه تیلی دی د صندوق نه م راویستله ته وایې پیسې ما د تیلی نه راویستې نو هغه تیلی په صندوق کې وه نو هغه تیلی دی د صندوق نه م راویستله نو الله وی مونږ دا الواد د دې خلقو د شاګانو نه پیدا کو او دا خلق چې دا د آدم علیه السلام د شانه پیدا و نو گویا چې ټولې د آدم علیه السلام د شانه پیدا کړ لکه د دې مطلب دسی شو الله پاک وی مونږ دا اولاد د دې خلقو نه پیدا کو نو دا الواد ټول پیدا کو د قابیل او د حابیل نه او قابیل او حابیل د آدم علیه السلام الوادو او دا نور مخلوق د دین پیدا شو او دوی د آدم علیه السلام نه پیدا شویو نو گویا چې ټول خلق د آدم علیه السلام نه پیدا شو وز دا خبره چې دا خلق الله کله پیدا کړو دای په عالم ارواح کې پیدا کړو ډیر مخ کې نو کله پیدا کړو علما وایي چې دا الله پاک په عالم ارواح کې ټول مخلوق پیدا کو او عهد تینا واغستو په عالم ارواح کې په عالم دنیا کې دا نو دا مشهور قول دی بعض علما وی چې نه آدم علیه السلام جنت ته چې د دنیا تراغه د جنت نه پس نو الله ته په دغه ټیم کې اول دا ټول الواد د شان پیدا کو عهد تی واغس او بعضی وای چې نه دا عرفات په میدان کې وادی نعمان ورته وی اغي کې الله دا ټول خلق پیدا کړو لکه حدیث مبارک کې هم راځي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل
وی اخذ اللہ المیثاق بنعمان یعنی عرفہ اللہ دا لوز اغستیو دا مخلوقنا پا نعمان کی یعنی دا عرفی پا میدان کی دا عرفات پا میدان کی تی اللہ دا لوز اغستیو علماء وائی سنگئی تی دا لوز اغستیو لکا او دا آدم علیہ السلام نسنگ پیدا شول دا طول ارواح علماء وائی چې دا آدم علیہ السلام پملا کی اللہ سورے وکو دایتی طول پیدا کړل دا طول دا اغین راویستل او لوزیتی واغس بعض علماء وی نا چې دای دا سر دا ویخت دا ویخ نی دا دین اللہ طول پیدا کړل لکه څنګه چې دا خوله چې دا دا ویخت دا ویخ نراوزی دسی اللہ دا ویخت دا ویخ نا دا آدم علیہ السلام دا طول الوات پیدا کو او بیایتنا اقرار واغس چی الستو بی ربکم زم رب نیما دی طول ویی نو دا اقرار تی رب العالمین واغستو وز دا خبرہ چی پا دی اقرار اغستلو کی سفیدہ وا حکمت پکیو نو دا اللہ پا ہر کار کی خو ډیر حکمتونه پراتی پا دے کے بم ډیر حکمتونه چی اللہ تی ندا لوس اغستو علماء وی یو حکمت پکی دو چی اللہ پا دی طول خلق کی دا ایمان تخم پیدا